ځینې خلک دا وایي چې د اشاعت والا د اسماء موته د قایلونو باندې د کفر فتوا لګوي. دې باره کې تاسو څه وایي؟ د اسماء الموته په قایلونو باندې د کفر فتوا دا کومه پروپاګاندا چې زموږ خلاف خلک کوي، نو دې کې اصل خبره دا ده چې موږ د هغه اسماء الموته باندې د کفر فتوا لګو چې کوم سړی دا عقیده لري چې مړي عادتا اوري. پښتو کې وایم چې خلک چې مړي عادتا اوري، نو په هغه باندې زموږ د کفر فتوا ده چې عادتا اوریدل، ځکه چې عادتا اوریدل چې دا د الله تعالی صفت پر مړي کې خودلې، لکه مافوق الاسباب اوریدل دا د الله تعالی خاص صفت ده. دا چې تاسو پر مړي کې دي او که چاته کم ځای کې چې د کم او چې هغه نصوص کم ځای کې راغلي دي موازی منصوصه که هغه باره کې چې څوک قول کوي هغه باندې زموږ د کفر فتوا نشته. او کوم هغه ځای کې د کفر فتوا لګول چې کم ځای کې دي نن سبا جمعیت ولا چې کم دي اکثر دي دا قیاده چې مړي هر ځای اوري او هر چا خبر اوري، نو هغه باندې زموږ فتوا ده او هر ټیم اوري هغه موږ د کفر فتوا لګو. حیات النبی صلی الله علیه وسلم بارک استاسو عقیده ده. حیات النبی صلی الله علیه وسلم بارک خو زموږ د عقیده چې نبی علیه السلام باندې دنیوي مرګ راغلی دی. پس د مرګ نه نبی علیه السلام نه الله تعالی اعلی چې پس د مرګ نه نبی علیه السلام نه الله تعالی اعلی ژوند ورکړی دی په اعلی علیین کې. روح نبی السلام په اعلی علیین کې دی. جسد مبارک چې د نبی السلام کم دی هغه په خپل روضه اطهر کې پروت دی او هغه سره د هغه روح تعلق دی. د هغه تعلق په ذریعہ باندې نبی السلام بالکل تازه، بالکل برابر د شبنم د پول نه زیات تازه پروت دی. زموږ عقیده ده. خو په موږ باندې دا اعتراض چې خلک کوي چې د حیات النبی نه مني، نو موږ دنیوي ژوند نه منو. حالانکه زموږ چې کوم حریف ته مقابل دي اکثر جمعیت ولا چې د نوم راځي نه هغه چې د هغه عقیده دا چې هغه په دنیوي ژوند سره دی دنیوي لپس قید پکې هغه لګوي، لا برزخی قید پکې شته. یا چې د علماء دیوبند په ډیرو کتابونو کې دا خبره کوي چې روح په اعلی لین کې دی، د جسد سره تعلق دی او دا غي تعلق په وجه باندې نبی سلام بالکل تر تازه پروت دی. زموږ چې د هغه باره کې عقیده ده. تاسو د مطلب د جمعیت خبرو کړل کنه چې د هغوی د عقیده ده چې دنیوي ژوند، نو دنیوي ژوند نه خو هغوی مراد داخلي چې لکه د دې جسم سره تعلق دی، دې د وجه نه ورته هغوی د دنیوي نوم ورکوي. او تاسو ته چې وایي لکه تاسو دنیوي ژوند نه منئ، نو هغه دا وایي چې لکه دوی دا جسم سره د روح تعلق نه مني، جسم مثالي ورته بیل جوړوي. د هغې نه انکار د وجه نه دا یو نوم ورکول شي چې دنیوي ژوند. داسې ژوند چې لکه څنګه نن زموږ ژوند دی داسې خو هغوی چې دی ګوره دلته عقیده حیات النبی بن روټان دا یو کتاب لیکلی څه کال لیکلی شوی دی. په هغې کې باقاعده هغوی نبي السلام د تمام د ژوند د لوازماتو سره ژوند دی او څنګه چې مخکې ژوند دی هغه شانتې و ژوند دی، له هغې کې زیاتت راغلی کمین دی راغلی. ژوند لوازمات څه دي؟ خوراک څښاک. دارنګې چې دی ډاګۍ لیکلي چې نبي صلی الله علیه وسلم انبیا ژوندي دي، حجونو له ځي باقاعده چې دی هغه چې دی راځي ګرځي داسې حیث یشاء عام مړو باره کې هغه وایي حیث یشاءون یذهبون فی الارض. دا دنیوي څه شو؟ دنیوي دغه نه نو څنګه نو که داسې حیات هغه مني چې دنیا کې نه اوري. ها تاسو دا وایم عبدالوحید قریشي صاحب یو کلیپ ته هغه وایي چې ما په عبدالرحمن صاحب تلي او نبی علیه السلام سره په عبدالرحمن صاحب چې دی مشوره کوله. تاسو به کلیپ اورېدلی 30-35 منټ به هغه سره لګیا مشوره کوله. دا اوس د دنیوي ژوند نه شو لکه دا څه شو؟ اسې دا قاعده ساتل لکه ستا په نسبت باندې څنګه چې نبی سره ابوبکر ته هم مشوره نه کړې، عمر ته هم نه کړې او دې زی مشوره سره کوي، نو دا دنیوي ژوند دی نه مني. دا څنګه دنیوي؟ او دا ځان خلاصول لپاره اوس وایي چې موږ دنیوي نه منو، صرف دنیوي جسد منو. نه زه دغه خبر کې په دې نه ځم چې خیر دا څه مراقبه او څه مختلف نومونه ورکول کېږي بیا او په دې دغه کې مطلب هغه دلیل نه دی. خو دومره ده چې د دنیوي لفظ چې څومره عقایدو کې هغوی بار بار پیش کوي، که جمعیت والے دي یا نور هم ډېر مطلب څومره خلک چې پیش کوي دغه لفظ، نو هغوی دا وایي چې دنیوي نه مراد زموږ صرف دا جسم عنصري دی، دې د وجې نه ورته موږ دنیوي وایو. دا غیر د هغوی کتابونه کې چې کوم میلاویږي نو هغه داسې مني چې څنګه د دنیا ژوند و. ما داسې اوس چې دی زموږ خلاف دا کتاب لیکلی شوی دی عقیدة النبی بن روټاون، په هغې کې صفا لیکلي دي چې د ژوند د تمام لوازماتو سره ژوند دی او تاسو صرف تعلق او د دې جسم سره